بسم الله الرحمن الرحيم. أمر حاضر معروف بيع بيعا بيعو بيعي بعنا بوضع قل قولا اعلال باید کرد. په تیر سبق کې د باع یبيعو د گردان فعل مضارع معلوم او د مجهول گردانونه او د صيغو تعلیلات ورسره د نفي تاکید بلن او د نفي جحد د معلوم او مجهول گردانونه او د صيغو تعلیلات تاشانتی د لام تاکید او د نون تاکید ثقيله او خفيفه گردانونه او د صيغو تعلیلات ذکر شوي وو. د باقی گردانونو او د صيغو تعلیلات هغه به په نن سبق کې ذکر کو. نو علامه صاحب فرمایي امر حاضر معروف بیع بیعا بیعو. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نه واخله تر را روان اجوفي واوي السمعا يسمع الخوف تر دې ځي پورې 15 خبرې بیانول دي. اول نمبر خبره علامه صاحب په ننني سبق کې ذکر کوي د امر حاضر معلوم گردان او د صيغو د تعلیلاتو کیفیت. دوهم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي د امر حاضر معروف بانونی ثقيله د صيغو تعلیلات. دریم نمبر خبره په ننني سبق کې علامه صاحب ذکر کوي د امر بالام او د نهي د صيغو د تعلیلاتو کیفیت. دا دریم نمبر خبره علامه صاحب ننني سبق کې ذکر کوي. څلورم نمبر خبره علامه صاحب په ننني سبق کې ذکر کوي د اسم فاعل گردان او دارنګي د اسم فاعل د صيغو تعلیلات. پنځم نمبر خبره په ننني سبق کې علامه صاحب ذکر کوي د اسم مفعول گردان او د اسم مفعول د صيغو د تعلیلاتو کیفیت. په ننني سبق کې دا 15 خبرې بیانېږي او ذکر کیږي. اول نمبر خبره د امر حاضر معلوم گردان او د صيغو د تعلیلاتو کیفیت. نو دا اول نمبر خبره علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي امر حاضر معروف بیع بیعا بیعو. نو گردان په متن کې ذکر دی. علامه صاحب فرمایي امر حاضر معروف د امر حاضر معلوم گردان بیع بیعا بیعو بیعی بعنا بوضع قل قولا په طریقې د قل قولا اعلال باید کرد اعلال کول پکار دی. په طریقې د قل قولا اعلال کول پکار دی. څه مطلب؟ بوضع قل یعنی د قل قولا په امر کې چې څه رقم تعلیلات شوي وو په کومه طریقې باندې تعلیلات شوي وو په همغه طریقې باندې د بیع بیعا بیعو بیعی بعنا په دې امر کې هم تعلیلات کول پکار دي. الته موږ ویلي وو چې په قل قولا په دې امر کې چې دی تعلیلات دا دو رقم دو قسمه کیږي. اول تعلیل چې دا قل قولا دا امر چې دی دا د فعل مضارع د تعلیل شده صيغو نه جوړ دی. مثلا قل دا د تقولونه جوړ دی. یو قول دا یو تعلیل پکې دا
دوهم قول او دوهم تعلیل چې پکې د هغه داسې و چې دا قل دا د فعل مضارع د غیر تعلیل شده صیغو نه جوړ دی، یعنی دا د تقولو نه جوړ دی. چا نه جوړ دی؟ تقولو نه. همدقه شانتي په بیع بیعه کې چې دی هم په دې دوو طریقو سره تعلیل کیږي. اوله طریقه چې بیع بیعه دا بیع دا د فعل مضارع معلوم د تعلیل شده صیغو نه جوړ دی، یعنی بیع دا د تبیعو نه جوړ دی. بیع د چا نه جوړ دی؟ د تبیعو نه. د جوړولو طریقه دا ده چې تبیعو کې مو اول تا علامه د مضارعت هغه هم حذف کړله. څه حذف کړله؟ تا علامه د مضارعت. بیع دا د تبیعو نه جوړ دی، د فعل مضارع د تعلیل شده صیغې نه. د جوړولو طریقې دا ده چې تا علامه د مضارعت دا محذف کړله. د دې علامې د مضارعت نه وروسته چې کوم حرف دی چې با ده دا ساکن نه ده بلکې متحرک ده. چې متحرک ده نو ابتدا کې همزه وصلي راوړلو ته ضرورت نشته. چې نشته نو په آخر کې صرف وقف وکړه. د وقف د وجې نه چې د حرکت وغورځېد عین ساکن شو چې لام کلمه ده. چې ساکن شو نو اجتماعي ساکنین راغی په منځ د یا او د عین کې. نو چې اجتماعي ساکنین راغی یا مو حذف کړله. چې یا مو حذف کړله نو د دې نه جوړ شو بیع. څه درې جوړ شو؟ بیع. دا اولنی قول و په بیع کې چې دا د تبیعو د تعلیل شده فعل مضارع نه جوړیږي. دا د جوړولو طریقه. دوهم تعلیل په دې کې داسې کیږي او دوهم قول مطابق تعلیل په بیع کې داسې کیږي چې بیع دا د تبیعو تبیعو فعل مضارع نه جوړ دی. د جوړولو طریقه دا ده چې تا علامه د مضارعت محذف کړلی دی نه ما بعد چې کوم حرف چې بعد هغه ساکن ده نو ابتدا کې حمزه وصلي مکسور راوړله نو او آخر کې مو وقف وکړه. چې وقف مو وکړه نو د دې نه جوړ شو ابیع. چې ابیع ته جوړ شو. بیا د یقولو یبیعو چې اتم نمبر قانون دی د هغې د وجې نه د دې یا حرکت ما قبل ساکن ته نقل شو چې باده نو د یا حرکت کسره ما قبل ساکن با ته نقل کړلی شوله او دغه یا ساکن شوله. چې یا ساکن شوله نو د حمزه وصلي چې یا ساکن شوله نو دغه اجتماعي ساکنین راغی په منځ یا او د عین کې. چې اجتماعي ساکنین راغی د اجتماعي ساکنین د وجې نه یا وغورځېدله. چې یا وغورځېدله نو د دې نه جوړ شو دلته کسره راځي وبخئ ای بیع. د دې نه څه جوړ شو؟ ای بیع. چې بیع ته جوړ شو نو چې دی حمزه وصلي ته ضرورت پاتې نه شو. چې حمزه وصلي ته ضرورت پاتې نه شو ځکه ما بعد حرف دی هغه څه شی دی؟ متحرک. نو حمزه وصلي حذف کړله نو د دې نه جوړ شو بیع. د بوضع قل دا مطلب دی چې څنګه التا په قل قولا کې دوه قسمه تعلیلات کېدل همدغه شانتې دلته په بیع بیعه کې هم دوه قسمه دوه رقمه تعلیلات کېږي. یو دا چې دا د فعل مضارع د تعلیل شده صیغې نه جوړ دی. دوهم قول او دوهم تعلیل دا چې دا د فعل مضارع د غیر تعلیل شده صیغو نه جوړ دی. دا اول نمبر خبره. دوهم نمبر خبره څه شی وه؟ د امر حاضر معروف بانون ثقیله د صیغو تعلیلات. نو دا دوهم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره امر حاضر معروف بانون ثقیله بی عنا. بی عنا تا آخر در بی عنا یا کې در بیا. د دې دوهم نمبر خبرې خلاصه دا ده علامه صاحب فرمایي چې د امر حاضر معلوم د بانونی ثقیله صیغو کې چې کومه یا په امر حاضر معلوم کې حذف شوې وه هغه یا چې دی
هغه واپس راځي. امر حاضر معلوم بانونی ثقیله صیغو کې کومه یا چې په امر حاضر معلوم کې د التقاء ساکنین د اجتماع ساکنین د وجه نه حذف شوی وه، هغه یا په امر حاضر معروف بانونی ثقیله صیغو کې واپس څه کیږي؟ واپس راځي. ځکه واپس راځي چې هغه د حذفیت چې کوم سبب و چې اجتماع ساکنین و هغه څه شو؟ ختم شو. چې کله هغه ختم شو نو هغه یا چې دی واپس راځي. په دوهم نمبر خبرې باندې پوه شوئ. دوهم نمبر خبرې خلاصه څه ده؟ چې د امر حاضر معلوم بانونی ثقیله صیغو کې کومه یا چې په امر حاضر معلوم کې د اجتماع ساکنین د وجې نه حذف شوي وه، هغه یا چې دی واپس راځي. واپس راځي. واپس ولې راځي؟ واپس ځکه راځي چې کوم سبب د التقاء ساکنین، کوم سبب د حذفیت د یا و، هغه سبب ختم شو. چې هغه سبب څه و؟ اجتماع ساکنین. هغه سبب ختم شو. نو چې کله سبب ختم شو نو یا چې دی څنګه کېږي؟ واپس راځي. سبب څنګه ختم شو؟ سبب داسې ختمیږي چې دغه کوم نونی ثقیله چې دی دا د خپل ځان نه مخکې فتحه غواړي. چې فتحه غواړي په دې عین باندې چې ده فتحه راغله. په عین باندې څه راغله؟ فتحه. په عین باندې فتحه راغله او آخره کې نونی ثقیله. نونی ثقیله د خپل ځان نه مخکې فتحه غواړي. نو کوم چې اجتماع ساکنین نو چې د یا او د عین په منځ کې راغلي وه د هغې د وجې نه یا حذف شوي وه، هغه اجتماع ساکنین ختم شو. چې اجتماع ساکنین ختم شو نو یا څه شوه؟ واپس راغله. چې واپس راغله نو څه جوړ شو؟ بي عنا. نو دا دوهم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي په دې باره سره امر حاضر معروف بانونی ثقیله د امر حاضر معروف بانونی ثقیله گردان بی عنا تا آخر بی عنا گردان تر آخره پورې ویو که در بی عنا په بی عنا کې یا کې در بیع چې په بیع کې با التقاء ساکنین د التقاء ساکنین د وجې نه افتاده بود، غورځېدلې وه بس سبب مفتوح شدن عین د عین کلمې د مفتوح کېدلو د وجې نه باز آمد دغه یا چې دا واپس راغله. امر بالام و نهی مثل لم یبع. په دوهم نمبر خبرې پوه شوي. اوس دریم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي په دې باره سره امر بالام و نهی مثل لم یبع. دریم نمبر خبره څه شوه؟ د امر بالام او د نهی د صیغو د تعلیلاتو کیفیت. نو دا دریم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي امر بالام و نهی مثل لم یبع. د دریم نمبر خبره خلاصه دا ده. علامه صاحب فرمایي چې د امر بالام چې کومې صیغې دي او دارنګې د نهي چې کومې صیغې دي په دې دواړو کې تعلیل په شان د نفي جهد شوی دی. د امر بالام په صیغو کې دارنګې د نهي په صیغو کې تعلیل په شان د چا شوی دی؟ د جهد شوی دی. هلته تعلیل څنګه شوی و؟ د جهد فعل جهد معلوم په صیغو کې د اجتماع ساکنین د وجې نه یا حذف شوي وه په پنځه صیغو کې. په څو صیغو کې؟ پنځه صیغو کې. په لم یبع، لم تبع، لم تبع، لم ابع، لم نبع. په دې پنځه صیغو کې د اجتماع ساکنین د وجې نه یا حذف شوي وه. همدقه شان د امر بالام او د نهي په همدقې پنځه صیغو د معلوم کې د امر بالام معلوم او د نهي د معلوم په دقې پنځه صیغو کې د اجتماع ساکنین د وجې نه یا حذف کېږي. چې حذف کېږي یا چې دلته هم اجتماع ساکنین راځي په منځ د یا او د عین کې. یا د مخکې نه ساکن ده او عین چې دی دا د امر بالام صیغو کې د لام امر د وجې نه ساکن کېږي عین، او د نهي په صیغو کې عین چې دی دا د لام نهي د وجې نه ساکن کېږي.
نو اجتماعي ساکنین راځي چې اجتماعي ساکنین راغې نو په دغه 15 صيغو کې یا چې د اجتماعي ساکنین د وجې نه غورځېږي او د جهد مجهول په 15 صيغو کې الته الف د اجتماعي ساکنین د وجې نه غورځېده نو په همغه 15 صيغو کې چې همدغه 15 صيغې دي لم يبعلم تبعلم تبعلم وبعلم نبع په دې 15 صيغو کې د امر بالا مجهول او د نهي مجهول په دغه 15 صيغو کې د اجتماعي ساکنین د وجې نه څه غورځېږي الف غورځېږي دا خبره درته ذکر کوي او بیا درته علامه صاحب ذکر کوي د امر بالام د نون ثقيله او دارنګي د امر بالام د نون خفيفه په صيغو کې چې ده دغه یا او الف دا څه کیږي وا پس راځي د امر بالام او دارنګي د امر بالام او دارنګي د نهي د نون ثقيله او خفيفه په صيغو کې دغه یا چې ده دا څه کیږي واپس راځي واپس ولې راځي واپس ذکر راځي چې هغه د حذف کېدلو چې کوم سبب و هغه سبب چې دی ختم شو سبب څه شو ختم شو چې سبب ختم شو د حذف کېدلو چې اجتماعي ساکنینو نو په دینونی په صيغو د نون ثقيله او په صيغو د نون خفيفه کې چې دی دا یا واپس راځي دا دریم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي علامه صاحب فرمایي امر بالام ونهي امر بالام او نهي مثل لم يبع پشان د لم يبع تا اخر تر اخره پورې دی یعنی الته چې په کومو 15 صيغو کې یا حذف کېدل دلته به هم چې دی یا حذف کیږي ودر نون ثقيله او په نون ثقيله کې وخفيفه یعنی د امر بالام او د نهي په نون ثقيله او خفيفه صيغو کې اینها یا محذوف دغه محذوف یا باز آید واپس راغلی څه شوی ده واپس راغلی ده یا واپس راځي په دې خبره ورسېدی دا دریم نمبر خبره څلورم نمبر خبره څه شی و گردان د اسم فاعل او د اسم فاعل د صيغو تعلیات دا څلورم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي باس اسم فاعل بایع بایعان بایعون تا آخر تر اخره پوری گردان و کا آسان ده بقاعده هفدم یا حمزه شده علامه سے فرمای د اسم فاعل د گردان په ټولو صيغو کې چې دی 19 نمبر قانون لګیدل څو نمبر قانون لګیدل 19 نمبر قانون لګیدل قانون التمنګ ویلې و چې کله د ثلاثي مجردو د اسم فاعل پعین کلمې کې یا واقع شي او د دغه اسم فاعل په ماضي کې تعلیل شوی وي نو دغه یا په حمزه سره بدلیږي یا په چا سره بدلیږي په حمزه نو د دې 19 نمبر قانون د وجنه دغه د اسم فاعل په عین کلمې کې چې کومه یا واقع وا بدله په چا سره شوله حمزه سره بائع دا اصل کې بائع و نو دغه یا بدله په چا سره شوله حمزه سره شوله نو بائع ته جوړ شو په دې ټول لوسیغو د اسم فاعل کې گردان دغه 19 نمبر قانون لګیدل بقاعده هفدم یا حمزه شده د 19 نمبر قانون د وجنه یا حمزه شوی ده 15 نمبر خبره څه شی وه د اسم مفعول گردان او د صيغو د تعلیلاتو کیفیت دا 15 نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي باس اسم مفعول مبيع مبيعان مبيعون مبيعه مبيعتان مبيعات علامه صاحب فرمای د دې د اسم مفعول د صيغو اعلال چې دغه مخکې ذکر شوی دی مخکې څه دی ذکر شوی دی او تیر شوی دی نو په همغه طریقې باندې دلته د اسم مفعول په صيغو کې تعلیلات کول پکار دي
مخکې موږ ته ویلو که نه چې د اسم مفعول دا مبیع صیغه اصل کې مبیوع ده، اصل کې څه ده؟ مبیوع ده. نو د واو حرکت د یا حرکت د یقول یبیع قانون د وجې نه نقل شو ما قبل باته. مبیع اصل کې څنګه دی؟ مبیوع. د دې یا حرکت نقل شو ما قبل باته د 8 نمبر د یقول یبیع قانون د وجې نه. چا د وجې نه؟ یقول یبیع چې نقل شو. اوس یا ساکنه واقع شو وروسته د ضمې نه، د میعاد قانون د وجې نه دا یا بدله شوله په واو سره. چې واو سره بدله شوله نو اجتماع ساکنین راغی، دوه ساکن واوونه جمع شو. بنا بر اختلاف په دې کې چې د یو واو حذف کړلی شو. چې یو واو حذف کړلی شو نو دغې دا د با باندې چې کومه ضمه وه، دغه ضمه دا بدله کړلی شوله په کسرې سره. په چا سره بدله کړلی شوله؟ په کسرې سره. چې په کسرې سره بدله کړلی شوله بیا دغه واو چې دی دا د همدغې میعاد قانون د وجې نه بیرته بدل کړلی شو په یا سره. په چا سره بدل کړلی شو؟ یا سره. چې په یا سره بدل کړلی شو نو د دې نه څه جوړ شو؟ مبیع. څه ترې جوړ شو؟ مبیع. په دې پوه شوئ چې د اسم مفعول په ټولو صیغو کې اول قانون د چا لګېدلی دی؟ د یقول یبیع. د یقول یبیع قانون د وجې نه د یا حرکت ما قبل با ته نقل کړلی شو. چې با ته نقل کړلی شو بیا د میعاد قانون د وجې نه دغه یا بدله په واو سره شوله. چې بدله په واو سره شوله بیا اجتماع ساکنین د وجې نه یو واو بنا بر اختلاف حذف شو. بیا د بعد چې کومه ضمه وه هغه ضمه په کسرې سره بدله کړلی شوله. بیا واو چې کوم واو چې و ساکن هغه د میعاد قانون د وجې نه بیرته په یا سره بدل کړلی شو. نو علامه صاحب فرمایي دا 5 نمبر خبره ذکر کوي. بس اسم مفعول مبیع، مبیعان، مبیعون، مبیعات، مبیعتان، مبیعات. اعلال مبیع مذکور شده. اعلال د مبیع مخکې ذکر شوی دی. مخکې څه دی؟ ذکر شوی. وهم بری نمت او په همدغې طریقې باندې نمت طریقې ته وایي. اعلال هم صیغه مفعول است. اعلال د ټولو صیغو د اسم مفعول دی. وهم بری نمت او په همدغه طریقې باندې اعلال هم صیغه مفعول است. اعلال د ټولو صیغو د چا دی؟ د اسم مفعول دی. نننی سبق مشتمل په څو خبرو؟ په 5 خبرو. اول نمبر خبره د امر حاضر معلوم گردان او د صيغو د تعلیلات او کیفیت. دوم نمبر خبره د امر حاضر معلوم بانون ثقيله د صيغو تعلیل. او دریم نمبر خبره د امر بالام او د نهي د صيغو د تعلیلات او کیفیت. څلورم نمبر خبره د اسم فاعل گردان او د صيغو تعلیلات. او پنځم نمبر خبره د اسم مفعول گردان او د صيغو د تعلیلات او کیفیت.